وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ساعت کې په دغه مبارک ورځ باندې د یو عظیم فریضه ادایګۍ دپاره حاضر شوي یو. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د حاضري لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول و منظور فرمایي. د حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکه څنګه مونږه په تیرو جمعو کې وضاحت روز کو چې دا د هغوی مبارکو د وفات میاشت ده او د دغه اسلامی میاشتې په 11 تاریخ باندې دغه دنیا نه د هغوی پرده شوې وه. چونکې د دغه میاشتې اختتام دی او چونکې هغوی د تصوف د روحانیت د غوثیت د قطبیت امام او مقتدا او سردار ګڼلی کېږي. په دې مناسبت سره هغوی مونږ ته چې کم تعلیمات پرېښودي دي هغوی مبارکو چې مونږ ته کم روحانیات پرېښودي دي هغې اپناولو کې د الله او د الله د رسول رضامندګي حاصلیږي. په همدې مناسبت سره هغوی مبارکو مونږ ته چې کم تعلیمات پرېښودي دي هغه اپناول ضروري دي. او دغې خبرې وضاحت بس صرف په دې جمله باندې زه عرض کول غواړم چې د اولیاء کرامو کرامات هم شته، د اولیاء کرامو کمالات هم شته، خو لیکن اولیاء کرامو صرف یوازې کرامات مونږ ته نه دي پرېښودي چې د مونږ کرامات تاسو بیان کوئ، یا یوازې اولیاء کرامو مونږ له خپل درس د دې نه راکړی چې د مونږ کرامات بیانوئ او خبره خلاصه او چې تاسو د مونږ کرامات بیانوئ بس تاسو به هم کمال ته رسیږئ او د عظمتونو حدود به پار کوئ. نه، هغوی ته چې کم کرامات میلاو دي نو هغه پس ته الله او د الله د رسول په تعلیماتو باندې عمل کړی هغه نه بعد ورته میلاو دي. او د هغوی د زندګو که چېرې مونږ تلاش وکړو لټ په لټ باندې واړو دغې پاکو خلکو مونږ ته د الله او د الله د رسول په عملی زندګۍ کې تعلیمات پرېښودي دي او د هغې تعلیماتو اپناولو باره کې دغې اولیاء کرامو چې کوم تاییدات پراته دي هغه اپناول ضروري دي. او دا خبره زه ځکه عرض کول غواړم چې دغه پاکه سلسله د روحانیت چې ده د دې نه ډېر خلک متنفره شوي دي. دې پسې ډېرو خلکو ګوتو باندې اشارې شروع کېدل شروع کړي دي او تر دې پورې چې په هر دور کې دغه سلسلو او دغه روحانیت چې دا پوره تنقید په شوی دی او د هغې مخالفت شوی دی.
هغه بنیادی وجه زما د کم سوچ او د کم فکر او د فهم مطابق هغه بنیادی وجه دا ده چې موږ استاسو چې کم حقیقی معنو کې روحانیت ته هغه لمونږه صرف د کراماتو نامه ورکړه، صرف د یو خاص قسم د لباس د اغستو نامه ولا مونږه ورکړه، نو دا روحانیت چون کې مونږه په یو غلطه معنا باندې تشریح کړو، د دې معنا او تفسیر مونږه په غلط طریقې باندې وړاندې کو، ځکه دې سیس سره د خلکو بیا نفرت شروع شو او په هر دور کې که مونږ د تلبیس ابلیس د کتابونو نه واخلو تر نن زمانې پورې هغې بنیادي وجه دا ده چې کومه معنا کې روحانیت مونږ ته سیدنا حضور غوث اعظم رحمت الله علیه پرېښودی دی، مونږ ته حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه پرېښودی دی، مونږ ته بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه پرېښودی دی، مونږ ته خواجه سهروردی رحمت الله علیه پرېښودی دی. د مونږ ته چې کومو اولیاء کرامو، کم صوفیه کرامو، مشایخ کرامو کم تصوف پرېښودی دی، کم روحانیت راته پرېښودی دی، هغې له مونږه جامه بله ور واغوسته. د دې د وجې نه څه کسان د دغې جامې په بنیاد باندې دغې پاکې لارې سره نفرت پیدا شو. د هغې بنیادي وجه زما په سوچ او فکر کې دا ده چې مونږ ستاسو صرف دغې تصوف ته او چې کله زه د ملګری عرفان شرکی صاحب چې کله دا مونږ دا پروګرام په یوټیوب باندې په دې باندې ورکي او داسې روحانیاتو یا په دې منبر باندې د اولیاء کرامو ذکر خیر وشي، نو د مختلفو کسانو مختلف سوچونه او فکرونه او هغې متعلق مختلف کمنټسونه راشي، ما ته دا اندازه ولګي چې حقیقت دا دی چې کم تصوف دی، کم روحانیت دی، د هغې تعبیر مختلفو زمانو کې مختلفو خلکو ډېر په ګډو وډو الفاظو باندې کړی دی یا په ګډو وډو خپلو مراتبو ثابتولو باندې کړی دی. د دې د وجې نه دغې پاکې لارې نه بیا ډېر زیات خلک چې دا متنفره شول، خو چې حقیقت کلم بیان شي نو پته دا لګي چې حقیقت بیانېدو کې چې کم عظمت پروت دی، د خلکو بیا چې کم روحجان پکې پروت وي، کم د خلکو ذهني میلان پکې پروت وي، حقیقت دی چې هغه بیا قابل تعریف دی. غرض مده حاضرینو چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه چې موږ ته کم تصوف پرېښودی یا کم اولیاء کرامو موږ ته کم تصوف پرېښودی، موږ ته دا تصوف پرېښودی. غنیت الطالبین چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ته منسوب دی، هغه مبارک فرمایي چې دا کم روحانیت دی، کم تصوف دی، دا څه شی دی؟ فرمایي چې تصوف دا د څلورو حروفو مجموعه ده، تا صاد واو او فا، چې تا نه مراد توبه ده. تصوف مقصود او مطلوب دا دی چې ته په کومو ګندګیو باندې ګناهونو باندې ځان ککړ کړی دی، دې نه چې کله ته توبه وباسې او د توبې په دروازه باندې وردننه شې نو تا آغاز د تصوف وشو. او کچرې بیا د توبې نه انسان د ګناهونو نه انسان توبه وباسي نو بیا دویم نمبر سټیج د سواد راځي چې هغې ته بیا صفا ویلی شي. سواد د صفا نه دی، یعنی ته به ظاهر او باطن د صفای کوشش به کوې. ظاهر کې به ته 15 وخته مونځ پابندي کوې، په ظاهر کې به ته د حلالو د حرامو د کمایې کوشش کوې، په ظاهر کې صفا کې به ته چې کومه ظاهري ګناهونه دي د هغوی نه اجتناب کې، او چې کم سواد کې صفا د باطني بیمارو طرف ته چې چا سره ته بغض ساتې، چا سره ته حسد ساتې، د چا ترقي وړاندې ده او تا زړه دننه ایشیږي او سوځېږي، د دې څیزونو صفایۍ ته تصوف ویلی شي. او دا کله کېږي چې کله انسان ته د رب ذوالجلال خالق کائنات د بارګاه نه د توبې دروازه کولاو شي، دا انسان دویم نمبر سټیج د تصوف صفا ته ور داخل شي او انسان د ځان د صفای کوشش شروع کی. اسې د صفا خبره پورې دا خبره یاد شوه، مونږ چې کم د قادریه سلسلې مشایخ و صاحبان دي، مشهور استانه مونږ ستاسو نږدې
پیر رحمان کی شریف داغه چې کم یو صاحب او هغه صاحب لا چونکه مخکې زمانو کې بدا پاکانو خلکو لا بچا لنګر لا بچا ستو فراوړه چا بستو فراوړه نو چې کله یو کسو هغه چرتا غنی شوی غنی نو بس دغه شیخ او خپل مرشد پاک له بس د غنو یو پند را تړلې دی د کیل نو را روان دی د داسې جمعې ورځ وا او چې کله خلوت تر دنه نشو نو دا چې کم غنی راغستی او دا خلوت په دروازه سره په شا باندې کې خودل چې کله هغه شیخ هم لاړو دعا مو شو جمعې ورځ هم تیر شو هر څه ختم شول دا شیخ وایي چې روانه جمعه ز بیا راغلم چې کله دربار شریف تر دنه شوم چې په کم ځای کې ما کما ګېډې د غنو خو دی وا او مغه غنو ګېډې او مغه ځای کې پراته وا ما ورته وی چې صاحب دا خو ما په تیر جمعه راوړی دا خو شوی مدي ورته وی فرمایل چې او ما ولیدل چې تا راوړی دي خو تا خو ما ته دا نو وی چې دا ما تعالی راوړی دي قرینه نه خدا معلومه ده چې دا دلته توفر راوړل شوی ده خو صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې راوړی دم مالو ما ته اندازه مو خو لیکن تا را ته نو ویل چې دا متعال راوړی دي نو بس مغزه کې مغزه پراته دي او دا هم یو وهم او دا هم یو جهت چې کې دې شي چې ته راتلی جمعې مزلا او ځان سره د غوټه راوړی وي او واپس دا کور لوړې دا هم یو طرفو چې تا نه به هیر شوی وي تب کور لوړې خودل تراغله سلام دو کو واپس به ځان سره اوچته تا نه هیر شوی دي دام د یو جهت او مال خپل تصوف دا اجازه نه راکړي چې ستا غنی ما خورلی وای دې ته ویل شي صفا دا د تصوف صفائی دا چې دغه خلکو کم تعلیمات پر خودي دا د صفا تعلیمات پر خودي دي او کچره مونږ رساله قشیری په حواله باندې یو خبر وړاندې کوچ یو د صفا او د اهل صفانا یو صوفیو او هغه د خپل علاقې نه روانو او چې چرته همدان علاقې ته راغی نو کجوري واغسته او د کجورو چې کله شاپر یا تیلې ول ډکولا کیلو 2 کیلو چې کله واغسته نو په دغه تیلې کې یو کجوره داسې را پرې وتا د تللو نه علاوه را پرې وتا چې دا کم اهل صفانه د الله ولی او دا صوفی او شیخ د اولې چې بس یو کجوره دا خبره خو نشته چې کله ډیر روان شو زبرداسي وایم چې په کیلومترو باندې مزل کړو او چې کله داسې دمه تکې ناستو یو ونه لاندې سم لاستو خوب کې ورته یو 2 کسان نالل او دا 2 کسان یو بل توای چې دا کس پیژنې چې او پیژنې مې چې دا څوک دی چې دا د زمانه غوث دی خو الله پاک د مرتبه واغستا چې ولې ته مرتبه واغستا چې وجه دادا چې دا اوس لګ وړاندې په همدان علاقه کې کجوري واغسته او یو کجوره د وزن نه اضافي را پرې وتا خو لیکن دا جسارت او نه کو چې دا د ما حق نه دی دا واپس کېدل غواړي خود بیام په دغه یو کجوره باندې سترګې پټې کې او خپل شاپره را اوچت کو او دار روان دی رب مناسب او نه ګڼل چې زه چې چاله د غوثیت د ولایت مقام ورکوم هغه به د صفای او د حلال او رزق خیال نه ساتي واپس ترې نه واغستا دا صاحب په خپل باندې فرمای چې سترګې مراو غړې دی واپس ریورس مولا ګولو واپس هغه علاقې ته چې څومره مزل ما کړې وي واپس علاقې ته رالم او هغه کجوره ورته واپس کا چې کومه کجوره د وجه نه ماته دا زوال ملاو شو فرمای چې دغه ولله بیا راغلم بیا ما چون کې سفر کړو دمم کولا سترګې م بیا ورغله دغه 2 کسان بیا راغلل او یې فرمایي چې دا پیژنې چې او پیژنې چې دا څوک دی چې دا هغه کس دی چې په کجوره ترینا غوثیت تله هم او په کجوره باندې غوثیت بیا ورته ملاو شو دغه ته اهل صفا خلق ویل شي او دا حضور غوث اعظم رحمت الله علیه فرمایي چې تصوف دا تا د توبې نه دی او سواد د صفا نه دی چې کله انسان د حقیقي معنو کې د تصوف چې کم روح دی کم مغز دی هغه ته وکتل شي
نو تصوف دکاندارۍ ته نشي ویلی تصوف صرف خانقاه کې ناسته او باغې خانقاه کې بیا خپل دکانداریانو چلولو ته تصوف نشي ویلی تصوف چې کومه حقیقي معنا ده عمده ده چې انسان به صفا راولي انسان به ظاهر هم صفا کوي انسان به باطن هم صفا کوي خو بیا به دا خبره زه ضرور وکم چې د حالاتو زمانه بدلیدو سره بیا په معیارونو کې خامخا لږ فرق راځي هغسې کمال خلق خو شاید چې میلاو شي خو دومره به ووایم چې د هرې زمانې چې کوم د تقوا معیار دی د حضرت معیار دی د صوفي معیار دی د مرید معیار دی نو حالاتو مطابق هغه معیار کمزوری کېدی شي خو زه به دا ووایم چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه فرمایي چې تصوف کې واو چې دا د دې نه مراد وفات ترې نه مراد ده او دې نه مراد ولایت دی ولایت او وفات ترې نه مراد ده یعنی تصوف مقصود څه دی تب د رب ذوالجلال ملګرتیا کوشش کې ولایت ویلی شي دوستانې ته او په تصوف کې دا واو چې دی دا د ولایت تعبیر ورکوي یعنی دغه بنده چې څوک د تصوف خیال ساتي څوک په تصوف باندې ځان رنګ کول غواړي او کوم مشرانو مشایخو نه کم تصوف پاتې دی هغې دا وایي چې واو نه مراد ولایت دی او دغه بندگان چې څوک د تصوف دعویدار وي دا به د خدای پاک سره د دوستانه ربط و تعلق به جوړوي خدای پاک سره به دوستانه جوړوي د خدای پاک ملګرتیا به کوشش و مقصود و مطلوب به دا وي چې زه د رب ذوالجلال دوست شم او څنګه صوفیه کرامو کې یو صوفي و هغه رب ذوالجلال سره یو معاهده وکړه او ویې چې رب کریمه دا څومره ژوند مه تیر کړو څه په غوغا مه تیر کړو څه په بیدیا مه تیر کړو څه په نفرمانو مه تیر کړو رب کریمه بس نوره د ستا ملګرتیا زما خوښه ده او تا سره ملګرتیا کوم څه وخت هغه خپلو مراحلو نه او تصوف د دغې سلوک د دغې لارو طرقو نه تېرېدو داسې مرحله راغله چې په دغې عباداتو کې دته یو داسې ذوق میلاو شو په سجدو کې ورته د رب داسې مینه میلاو شوه چې رب سره عهد وکړو چې رب کریمه بس ډېره وشوه چې ما څنګه زندگی تېره کړې خو د باقي زندگی زه داسې تېرول غواړم چې همیشه دپاره به زه تا ته ویښ یم او تا سره ملګرتیا او دوستانه شوه چې کله دا صاحب و حضرت فرمایي چې کله شپه شوه ما باندې د خوب غلبه به راغله نو چې بیا مې داسې وکړل چې زه به جانماز باندې ناست وم ټوله شپه به نه وده کېدم او ما به رب ته رس کولو چې ورځې به خلک ویښ وي او د دنیا روزګار به کوي خو زه به شپې ویښ یم زه به د ستا روزګار کوم خو چې کله شپې خوب وله ورغلو بستره یم ټوله کا کټ یم ځان نه جدا کړو په جانماز باندې به سملاستو چې کله به کېناستو چې کله به تهجد هم وکړل ذکر اذکار به وکړل بشري تقاضو مطابق به کله سترګې ورغلې نو خوب کې به ورته هاتفي آواز وشو چې بنده دومره یاراني هم دومره وه دوستانه هم دومره وه چې بیا رانه اوده شوې فرمایي چې بیا هم به راټوپ کړل او بیا به کېناستم او د خدای پاک ذکر الله الله یاد به شروع کړو چې بیا به را باندې د خوب غلبه راغله چې بیا به راته هاتفي خوب کې آواز وشو چې دومره ملګرتیا وه چې بیا به راویښ شوم خو چې ما سره بله چاره نه وه چې بیا مې داسې وکړل چې د چت پورې ما یو پړی را ځوړند کړو او هغه لاندې مراکوز کو چې کله به زه په تلاوت باندې او په ذکر اذکار او دارنګې په نوافلو باندې ستړی شوم او دمې ته به کېناستم نو هغه دمې دوران کې ماله خوب راتلو نو هغه پړی ما د سر د ویښتو پورې وتړلو نو چې کله به ما د خوب د وجې نه به د ما سر په ټیټېدو باندې شو او خوب به راله جوټه راکوله نو ما سر ویښته دغې رسۍ پورې تړلي وو دغې تار پورې تړلي وو چې سر مو به ټیټولو نو سر ویښتو به جک وخوړو واپس به رانه خوب وتښتېدو او په دې کې زما ټوله زندگی تیره شوه دغې ته ویلی شي د رب ذوالجلال ملګرتیا او دوستانه چې دا د خاص خاص بندگانو
اوصاف دي. خو لیکن دا خبره هم ضرور عرض کول غواړم چې مونږ ته چې کم اولیاء کرامو کم تصوف پرې ښودی دی، مونږ ته پاکانو چې کم تصوف پرې ښودی، مونږ ته دا تصوف پرې ښودی دی. پاته شو چې په نورو څیزونو باندې چې څو چرته ځي په زیارتونو کې سجدې لګوي، زیارتونو نه څوک طوافونه کوي او دوه زره غلافونه یې په ځانه مچولی وي او دوه زره غلافونه یې په مزار شریف باندې مچولی وي. دا صرف تصوف نه دی، تصوف غلاف نامه نه ده، تصوف د قبر د چکر او سجدو نامه نه ده، په قبر سره نږدې ناست د تصوف نامه نه ده، بلکې دا صاحب قبر چې په کومه مرتبه باندې د رب ذوالجلال معرفت ورته میلاو دی هغې نقش قدم باندې روانېدل تصوف دی. صرف دې ته تصوف نشي ویلی لکه څنګه مونږ په دې نامه باندې دغه پاکه سلسله بدنام کړې ده. او بیا به دا وایم چې تصوف کې چې کوم مفاد ده، حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د دغه په تعبیر کې مختلف قسمه علماء کرامو خپل وضاحتونه فرمایلی دي، خو لیکن فنا نه ده. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه فرمایي چې تصوف حقیقت او اختتام دا دی. د تصوف په فا باندې اختتام شوی، فا ویلی شي فنا ته ویلی شي، یعنی انسان به د رب ذوالجلال په ذات او په معرفت کې ځان به فنا کوي، دیتا تصوف اختتام ویلی شي. او چې کله انسان ته فنا ملاو شي، انسان ته د رب ذوالجلال په ذات او په صفاتو کې او د رب ذوالجلال په معرفت کې کله فنا ملاو شي، زبا صرف دې جمله باندې یو الله ولیو او ډېر صاحب علم همو چې کله داسې وخت برالو چې هغه د علم د قرآن او د حدیث تدریس به کولو، ډېر معتبر شخصیتو د زمانه محدثو او د حدیثو امامو، خو چې کله بیا داسې دور پر راغی خلکو په کاڼو باندې ویشتو، خلکو په تیږو باندې ویشتو او خلکو ورته لیونی ویل شروع کړل چې دا بس لیونی شو. مونږ وایو که نه چې یاره جي دا څیزونه مه کوئ، په دې کې خلک لیونیان کېږي. خلک پکې لیونیان کېږي نه، خلک پکې فنا کېږي. په دې څیز کې څوک لیونی کېږي نه، په دې کې انسان فنا شي. تا ته دی لیونی ښکاري او ده ته دا ټول خلک لیونی ښکاري. فرمایي چې یو محدث بل تېرېدو چونکې هغه پېژندو او په لاره کې ناست یو ماشومان راځي، څوک وله غوږ کې خلی وهي، څوک وله ویښته راکاږي، څوک په خاورې ورګزاروي. نو دغه چې کوم د زمانې شیخ و محدثو سفیان ثوری رحمت الله علیه دی وله ورغلو ورته کېناستو، چونکې دا محدثو علما د هغې شان و عظمت پیژني. سفیان ثوری رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې صاحبه دا تا په دغه حال کې د دې حال ته څنګه راغلی؟ زه خو نور پوهېږم چې دا ته په کم حال باندې زه پوهېږم، خو دا راته ووایه چې دا خلک درته لیونی کله نه وایي. نو دغه صاحب ورته فرمایي چې ما ته هغې ورځې نه خلکو لیونی ویل شروع کړل چې کله ما خپل رب وپېژندو، کله ما خپل رب په ذات او په صفاتو کې چې کله زه فنا شوم، هغه نه بعد خلکو وي چې دا لیونی دی. د کاڼو ګزارونه او دارنګه د ماشومانو د لوبو د ټوکو او د معاشرې لیونی هله جوړ شوم چې کله ما ته د رب ذوالجلال په صفاتو کې معرفت و فنائیت ما ته میلاو شو، هغه نه بعد خلکو وي چې دا لیونی دی. چې ته به کې څه وایې؟ زه به کې دا وایم چې خلک ما ته لیونی وایو، ما زه ورته لیونی ښکارم، خو حقیقت دا دی چې دا ټول خلک ما ته لیونی ښکاري. وجه دا ده چې حقیقت دا دی چې رب معرفت حاصلول پکار دي او خلک د دنیا په حسن او په ښکلا کې روان دي. غرض مه دا چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د وفات د میاشتې اخري جمعه ده، خو مونږ همدا عرض کول غواړو چې که چېرې په دغې منبر رسول باندې د دغې مشایخو دغې پاکو خلکو چې کوم مونږ تذکره کوو او مونږ د هغوی مبارکانو په تذکره باندې خپل بیانونه او منبرونه ښایسته کوو. هغوی مونږ ته چې کم تصوف پرېښودی دی چې خلک پسې قسمه قسم الفاظو باندې پروپیګنډې او څه و څه به کوي، خو هغه څیزونه چې کم څیزونه د پیرۍ د مریدۍ سره تعلق ساتي او د شریعت خلاف دي،
او کم خلق د الله او د الله د رسول د تعلیماتو خلاف سیز ل تصوف نامه ورکه یاد ساتي تصوف بنیادی توګه باندې کمونگا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گرو او کہ حضور سیدنا سید العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گرو اگوی فرمائی چه سوک د تصوف او د روحانیت دعوه کئی بس دخ کے د په زندگی کې د په عمل کې دو سیزونه وګوره چې د زندگی د قرآن او د حدیث مطابق دا او کنا که څوک ځان ته صوفي وای څوک ځان ته شیخ وای څوک ځان ته مرشد وای څوک ځان ته پیر وای بدغ زندگی حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ او جمله صوفیه کرام فرمای کہ د زندگی د قرآن او د حدیث مطابق وا دا صوفی دی او د دعوه چې دا رښتونه ده او کچر یو کس ځان ته گدنشین وای یو کس ځان ته ناست او غسس دعوی کوي او د خوبونو کرامات بیانوي او د زندگی د قرآن او د حدیث خلافی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ دارنگی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ د ټولو دا قول دی چې داسې انسان کلم نه ولی کې دی شي نه د الله دوست کې دی شي نه صوفي کې دی شي او نه دغه ته تصوف ویلی شي تصوف د چا نه پاتې دی دا د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه پاتې دی او حضور مبارک مونږ ته د دین تعلیم را کړی د قرآن او د حدیث تعلیم را کړی او ځکه بایزید بستامی رحمت الله علیه متعلقم راضی او شیخ جنید بغدادی متعلقم راضی رحمه الله تعالی فرمایي چې یو کس ته په هوا باندې روان دی نو دته بتا جادوګری وای او کرامت ورته وای وی فرمایل چې یو کس ته په هوا باندې روان دی نو د عملی زندګی ته وګورئ کله د عملی زندگی د قرآن او د حدیث مطابق وا دا کرامت ته د انسان د پاره او کچره د قرآن او د حدیث خلاف ژوند روان کړي او ګرځي په هوا باندې نو دا کرامت نه دا استدراج او سحر او جادو دی دیتا کرامت نشي ویلی او دا یو انسان د پاره کمال نشي کېدی په دې بنیاد باندې الحمدلله ثم الحمدلله موږ د چې کم د اسلافونه کم تصوف پاتې دی کم روحانیت پاتې دی هغه بالکل د قرآن او د حدیث مطابق او کچره په دې جمله باندې خپل خبرې ختم کم فرمایي چې د حضور مبارک شریعت د حضور اقوال دی او طریقت او تصوف د حضور مبارک اعمال دی او قرآن او حدیث مبارک مونږ لا د علم تلقین سره سره د عمل تلقین نا کوي د علم زده کړه او په علم باندې عمل دا طریقت او شریعت ته الله کریم خالق کائنات زموږ استاد ظاهر او باطن ته ودانی او خیر او برکت او دوام نصیب فرمای او دا کوم خبره وشو الله کریم د اول مال او بیا ټولو حاضرین او غایبین او سامعین العمل کل توفیق نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريمة زمون په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای کوم د نیکانو پاکانو خلقو ذکر خیر شو دا غوی د تعلیمات او ذکر خیر شو باغی په نقش قدم باندې تلو توفیق زمون نصیب فرمای رب کریمه د هر گمراهۍ نه مساتی گناهونه زمون معاف کې مون په گناهونو باندې پردې واچي نیک اعمال زمون قبول او مقبول فرمای د لری او د نږدې نه څومره خلق راغلي دي او چا کوم خلقو د دعاګانو التجا کړی دا خدای پاک سو بیماران دي صحت ولا ورکه سو قرضداری قرضونو نه اخلاص کې سو بیکور دي کورونه ولا ورکه د چا اولاد نشته صالح اولاد ولا ورکه سو قرضداری قرضونو نه اخلاص کې د چا روزګار نشته حلال روزګار ولا ورکه زموږ څومره مشایخ دي استادان دي والدین دي کور کې دي بهر دي هسپتالونو کې څوک بیماران دي د ډینګي بیماران دي د شوګر بلډ پریشر او د جوړونو بیماران دي هر قسم بیماران لا رب کریم شفاء کامله عاجله نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.